جیفری ایپسټن فایلز کېدای شي د ډېر ملګرو په علم کې نه وي، ځکه چې دا کومه غلطي شوې ده او دا کوم غلط کار شوی دی، دا د چا مسلمان نه دی شوی، دا د چا د مدرسې والا نه دی شوی، دا د چا عالم نه دی شوی. دا کار چې شوی دی دا د یو یهودي مذهب سره تعلق ساتل والا کس دی چې د هغه نوم ایپسټن دی، چې هغه په یو جزیره کې د 13 سال او د دې نه کم عمره جینکې هغه به هلته کې بوتللې، بیا به د هغې جنسي استحصال کېدلو، بیا به د هغې غوښې هغه به دی خوړلې او بیا به دی دا کار کولو او د هغې غوښې او د هغې د بدن حصه هغه به دی خپله غذا جوړوله او دا په دې عمل کې دی مصروف او په دې کې شامل حال خلک هغه د ټرمپ په شان خلک یادولی شي، هغه د مودي په شان خلک یادولی شي، هغه خلک یادولی شي چې هغوی ځان ته د انسانیت علمبردار وایي، هغوی دا وایي چې موږ د ستاسو بچو ته د هغوی د مستقبل دپاره موږ فنډینګ کوو، موږ هغوی دپاره خپلې پیسې لګوو. خو لیکن دغه مغرب، دغه یورپ، دغه یهود د دې هغه بدنما چهره، د دې هغه مکروهه چهره الله رب العزت نن دنیا ته ښکاره کړله. نو موږ علی الاعلان دا خبره کوو او کړې مو ده چې زموږ آیډیل هغه مغرب نه دی، زموږ آیډیل هغه یورپ نه دی، زموږ آیډیل هغه د امریکې بادشاهان نه دی، زموږ آیډیل هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، زموږ آیډیل هغه صحابه کرام دي، زموږ دپاره نمونه هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو زندگی ده. نو لہذا مونږ له پکار دا ده چې مونږ خپل علما، خپل دین، خپل مذهب هغه زده کړو او په دې باندې روان شو او دې دین کې او په دې مذهب کې د انسانیت، د خیرخواهۍ او د رحمت تعلیم دی او د دې چې کم پیشوا او مقتدا خلک دي هغوی کې دننه انسانیت موجود دی او کم چې غیر دي چې په ظاهره باندې د انسانیت نارې لګوي خو په حقیقت کې دا د انسانیت د انسانیت نه خالی دی، دی کې دننه انسانیت هغه نشته دی.